بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیل شاه. ګرانو کتونکو خبر اتره به کوو د افغان او د پاکستان د منځه چې کوم تاوتریخوالی د ډېرې څه مودې راسې روان و، په دې کې بیا په دوحه کې ناستې شو، ورسره په قطر کې ناستې شو. آیا چې کوم مطالبات و د افغانستان د اړخه یا د پاکستان د اړخه په هغې باندې عمل درآمد ولې ونه شو؟ دغه مطالبات چې کوم دی نو دي ونه منل، ولې ونه منل؟ په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. خو دې سره سره چې کوم زمونږ افغان کډوال وروڼه دي په پاکستان کې په لکونه خلک دلته کې پراته دي، په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو. په دې ټول هر څه باندې خبرو اترو کولو لپاره موږ سره سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب تاسو ته یو ځل بیا پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه شاجي، ستاسو مننه. تhank you. سره ما څنګه د خپل پروګرام په آغاز کې خبر وکړه چې په دوحه کې ناستې شو، په ترکیه کې ناستې شو، بیا مطالبات یو بل ته مخې ته کېښولې شو، په هغه مطالباتو باندې چې کوم دی نو عمل درآمد ونه شو. نو آیا دا خبره جنگ طرف ته روانه ده؟ بدبختانه فلحال چې کوم سچویشن دی د دواړو ملکونو ترمنځ، څنګه تاسو خبرو کړه چې بلها مذاکرات وشو، دوحه کې وشو، بیا استنبول کې، او د استنبول دا خو 4 ورځې سیشن و، دا دویمه مرحله په 4 ورځو په ګنټو طویل مذاکرات و. خو زموږ چې کومې تمې وې، هیلې وې، امیدونه وو، نو هغه د هغې مطابق خبرونه رانغلل، او چې کوم داسې لږې ډېرې خط شوي نو هغه ټیک ثابته شوې چې دواړه ملکونه یو حتمي ځای ته ونه رسېدل، مذاکرات کامیاب نشو، مذاکرات ناکامه شو. شاجي که ستاسو په نظر کې راځم دا ټول بیکګراوند تاسو ته بیانول غواړم چې د دې اوس تاسو اثرات پسې، اغیز پسې، نقصانات پسې، او څه په دې سیمه کې د دې بدلون راتلی شي او څه ممکنه دي. خو څو ورځې وړاندې زموږ ډېر یو مهم سیاستدان دی، سیاسي مشر دی، هغې یو خبره کړې وه چې جنګبندي خو شوه خو زبانبندي پکار ده، یعنی د یو بل خلاف بیانونه. لبد امرغه اوس بیانبازي شروع شوه. تاسو دې خوا بیانونه وګورئ د پاکستان لخوا او د افغانستان لخوا، نو هغه د ورورولۍ نه ښکاري. دا ډېره لکه زړه ماتونکې خبره ده، ډېره داسې زه ووایم چې دردونکې خبره ده چې دا خو 2 هیوادونه دي او ګاونډي هیوادونه دي، د یو بل سره اړیکې دي، تاریخي اړیکې، بیا مطلب چې تجارتي اړیکې د یو بل په کار راغلي دي. موږ چې دا هر څه ګورو، لکه تاسو وګورئ چې تېره شپه د پاکستان وزیر اطلاعات عطا تارړ صاحب دا خبر ورکړ چې مذاکرات ناکامه شو. نو بیا خواجه آصف صاحب اوس چې کوم تازه بیان دی، نو هغې وایي که ضرورت پیښ شو نو چې کوم طالبان رژیم دی نو دا موږ له منځه وړی شو، دنیا ته یو مثال ثابتولی شو. د هغې طرف نه چې کوم د هغې ځای طلوع نیوز دی، نو هغوی خبر وایي چې که پاکستان څه کاروایي کوي نو بالمثل جواب به ورکوو پاکستان ته، او ټیک ټاک، او دا هم وایي چې اسلام آباد به زموږ په ټارګټ باندې. نو دا زه وایم چې دې حالاتو کې دا بیانونه، دا سټیټمنټس ورکول، دا لکه د دواړو په ګټه نه دي. لکه تاسو وګورئ چې په 19 اکتوبر باندې زه تاسو سره لږه قیصه کوم شاجي. ضرور دا څه دې ځای ته ولې حالات راورسېدل؟ بالکل دغه سوال زما هم دی. بالکل په 9 اکتوبر باندې مختصر غونډه تاسو ته وایم چې په کابل کې برید وشو. په هغې کې په مبینه توګه دا خبرونه راغلل چې په هغې کې د ټي ټي پي مشر نورولي مسید ټارګټ کړی شو. پاکستان افیشلي دا نه ده منلې. دا هغې ځای رسنۍ او ځینې خبرونه غیر مصدقه دا وایي چې په دې کې ټارګټ شوي او دا حمله پاکستان کړی، پاکستان نه ده منلې. د هغې حوالې سره هم متضاد خبرونه راځي د نورولي مسید. بهرحال د هغې نه پس په 12 اکتوبر په بارډر باندې په بېلابېلو ځایونو افغانستان لخوا بریدونه وشو. پاکستان جواب ورکړ. په هغه جواب کې ځینې کندهار کې حمله او ځینې په کابل کې وشوې، په چمن باندې، په سپین بولدک باندې. د هغې نه پس زموږ چې کوم برادر ملکونه دي د دواړو، د افغانستان او د پاکستان، ترکیه او قطر، هغوی رامخې ته شو او یوه سالسي شروع شوه. نو دوی په دې رضا شو چې په 19 اکتوبر په دوحه کې کېناستل. نو سیزفایر په لومبۍ ورځ وشو، یو ورځ مذاکرات و، اوربند وشو. خو دا صرف اوربند نه و، په دې کې ځینې خبرې وې لکه چې یو بل سره به تعاون کوو، کومک به کوو، یو بل به خبرو، او دغه قصه چې کوم دی نو دا به روانه ساتو. په دغه خبرو کې یو دا ډېره مهمه وه
چې د یو بل خلاف بیانبازي نه کوو نه کوو په هغې اړو عمل ونه شو او مکه شانتې روان دی مقه شان روانه ده خو چون کې تحفظات مو ستاسو په دې پلیټ فارم باندې بیا شاجي ویلي دي چې څه تحفظات شته دي د دواړو ملکونو ترمنځ نو زمونږ کو به هیلې او امیدونه وو د مذاکراتو د کامیابۍ نو لږه شان یره به هم په زړه کې وه ځکه چې کمې غوښتنې د پاکستان دي یا د افغانستان دي نو آیا دا آسان دي چې د یو بل ومني ټیک ده نو بیا دوی په 15 اکتوبر کېناستل په استنبول کې دا ډېره ښه خبره وه بالکل وفود په دې کې نورم سیوا شو د وفود چې کوم شرکاو د میټینګ شاجي 15 اکتوبر 26 28 ان دا چې 28 ته خبره لاړه 4 ورځې مسلسل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترکیه او د قطر په نگرانۍ کې په ګینټو مذاکرات وشو یو بل ته ګیلې مانې مو کړې مطالبات هم کېښودل خو څه سر سوکه رونه وته خبره دې له راغله چې اوس دواړه ملکونه یو بل ته په داسې یو حالت کې ولاړ دي چې هغې ته مونږه برند حالت وایو چې برندېدلې ولاړ دي لکه اوس په اشاره پکار ده اوس د دواړه ګاونډي هیوادونه دي دواړو له به سوچ دا پکاري چې خدای مکا که د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنگ خلی نو نقصان به چاته او فایده به چاته رسوا کېږي او پکې څوک بالکل لکه مطلب چې په دې کې ګورئ په جنګونو کې غټ نقصان هغه ولسونو ته وي اکه د افغانستان ولس دی اکه د پاکستان ولس دی دا دواړه ولسونه زموږ کمزورۍ زموږ غریبۍ په پاکستان کې هم مجبوری په افغانستان کې هم مجبوری نو آیا په دې حالاتو کې جنگ پکار دی جنگ خو د سره نه دی پکار اوس تیلې نه دی وال پکار لکه دوی یو بل سره په دوحه کې دا منلي چې یو بل خلاف بیانبازي نه کوو نو ولې بیا بیانبازي کوي لکه مونږ به دا چلو کوو هغوی مونږ به دا چلو کوو دا خو لکه اوس د دې نه به اوس دې کې ټکر صاحب قتل هم پکار دی چې لومړنۍ بیانبازي چا شروع کړې ده آیا د پاکستان د اړخه شوې ده یا د افغانستان د اړخه شوې ده دا کم مذاکرات چې روان وو په استنبول کې نو په دې کې په یو بل باندې دا د پاکستان لخوا چې کومې سرچینې دي هغوی دا وایي چې دغه وفد د دوی بې اختیاره و لکه هغوی سره او دوی ته دا هم ویلي چې یاره موږ سره چې کوم لیکل دي په دې باندې ساین وکړئ اګریمنټ اګین هم وروسته تحریر توګه پاکستان ګورئ د پاکستان دا غوښتنې دي چې هلته کمې کلدم ډلې دي د دې خلاف کاروایي وکړي او دا دراندازي یعنی دا خپله ځمکه مه استعمالوي ټیک شو د دې مخنیوی وکړي بالکل او دا په تحریر توګه ومنې افغانستان دې ته طالبان رژیم دې ته تیار نه دی بیا د هغوی غوښتنې دي نو هغوی دا دعوه کوي د هغوی سرچینې چې بیا پاکستان هغې ته تیار نه دی نو دا خو یو دوی د یو بل سره داسې لوبه شروع کړه چې ته هم نه منې او زه هم نه منم او مذاکرات داسې وي چې څه به زه ستاسو ومنم څه به بالکل لکه مطلب چې تاسو زما ومنئ یو خبره به ورسي نو لار به جوړه شي لار اوس پکې ښه خبره دا ده چې مطلب دا دی مذاکرات خو ناکامه شو بالکل خو لکه چې کوم تجزیه کار دي ټول دلته سیاسي ګوندونه نو هغوی په دې د تشویش اظهار کړی چې دا کار ټیک نه دی یعنی اوس هم داسې اخوا دې خوا موږ په تمه دې ته ناست یو چې یو ښه فیصله به مخې ته راځي ښه فیصله نه راغلی تاسو وګورئ چې کوم په قطر کې د طالبان رژیم هلته سفیر دی سهیل شاهین نو هغه نه چا تپوس کړی چې تا تارل خو وایي چې د پاکستان وزیر اطلاعات دی چې مذاکرات ناکامه شو نو په جواب کې وایي چې مذاکرات جاری ساتل پکار دي یو بله موقع پکار ده یعنی د هغې طرف نه دغه شته دی نو د دې طرف نه هم چې کوم دی نو یو بل زه وایم چې یو چانس ورکول پکار دي مذاکرات ته ځکه یې ګوره چې پاکستان ته دې خوا په مشرقي بارډر باندې د انډیا سترګې خړې دي هغه هم چې کوم دی نو ګواښېږي لکه څنګه خواجه آصف صاحب وویې چې انډیا غواړي چې پاکستان په یو جنگ کې ښکیل کړي او د دې لپاره طالبان استعمال کړي ټیک ده نو هغوی هم سوچ پکار دی دوی هم سوچ پکار دی چې جنگ د چا هم په ګټه نه دی جنگ تاوان دی د چا د امن تاوان دی د ولسونو تاوان دی د باور تاوان دی د ګاونډ تاوان دی جنگ د سیاستونو او د سفارتونو تاوان دی پکار ده چې دې وخت کې خپل ټولې هلې ځلې په سفارتي توګه او په سیاسي توګه استعمال کړي پاکستان دې د غټ زړه مظاهره وکړي چې هغوی نه مني
دوی د بیا استعمال کې خو چې خبره جنگ ته لاړه نشي ځکه چې کوم بهارت دی هغه غواړي چې دا جنگ تود شي او هغه به پکې بیا په دغه ګرم تنور کې به خپلې روټۍ لګوي او به لګیایي خپلې فایدې به دغه کول پکاري نو جنگ ته خبرو ویستل نه دي پکار ځکه چې بیخي د نقصان خبره ده. تاسو د افغان کډوالو خبرو وکړه شاجي. افغان کډوال ټکر صاحب د ستاسو خبره کټ کوم په دې جنگ نقصاناتو باندې به هم خبرې کوو هغه په آخره کې کوو د پروګرام همدغه د افغان کډوالو حوالې سره زه خبره کوم چې په لکونه خلک په پاکستان کې پراته دي لکه که چیرې د پاکستان داسې په لکونه خلک په یو بل ملک کې پراته وی پاکستان به دغه سوچ د جنگ اله کولو چې کله خپل کسان خپل وطن ته راوستی وی نو په لکونه خلک افغان مهاجرین دلته کیدي او هغه پریشان دي هغه مونږ ګورو چې هغې کاروبارونه خپل ختم کړي چې مونږ خپل افغانستان وطن ته ځو نو اوس نه د دین شو نه د دنیا شو نو څه به وایي ټکر صاحب دغې ته خو کتل پکار دي خصوصا کابل له هلته چې کوم واکمنان ناست دي ګوره یو خبره دا ده چې دا د ولسونو ترمنځ جګړه نه ده جی پکار ده چې ولسونه د مینې خبرې وکړي خو ټکر صاحب ولس په زړه کې یریږي خو که نه ډېر چې یریږي، یو وطن ډېر جنګ روان دی هغه په هغه وطن کې اوسېږي او بل مطلب راپاسي او د پاکستان سره جنګ کوي نو په پاکستان کې چې کوم افغاني رونو پاتې کېږي نو هغې سره خو به په زړه کې دغه ویره وي که نه بېشک هغې ته د پاکستان د اړخه یا د پاکستان د ولس د اړخه د حکومتي چارواکو د اړخه هېڅ مسایل مخې ته نه راځي مسلې خو لکه په زړه کې یو ویره خو شته که نه دلته چې د پاکستان کوم چارواکي دي هغې خو ګیله هم دا کوي چې دوی دلته اوسېدل مونږ ځای ورکړه او دا ډېره لویه خبره ده 50 کاله بلکل جی او دلته هغوی ته ګوره ته بهر لاړ شه دومره فریډم تا ته نه وي نشته دی جی ته څه کولی نه شي که تر څو پورې تا سره ورک پرمټ نه وي ویزه نه وي کار نشي که نه چې ته کوم کار له تلې هغه به کې کوم ځای کې تا ته ویل دلته به اوسېږي هلته به اوسېږي دلته خو ماشاءالله لکه او یو زمونږ یو افغان رور دی هغه چې بس راوړي د هغه خوښه ده کا پنډۍ ته ځي که لاهور ته ځي که پېښور کې پاتې کېږي او چې په روډ چېرته ریړوله بوله بس کاروبار دی روان دی روزګار دی دغه دی غم خادی دي که نه بلکل نو دې ته لږ شانتې بیا چې کوم هلته وګوري حکومت دی طالبان وګوري دولت دی امارت اسلامي نو بیا دوی له لږ شانتې کتل پکار چې کم از کم دې په لکونو تاسو خبرو وکړه شاجي په لکونو نه په میلیونونو لکه خواوشا 3 میلیون 13 لکه دا دلته دی اوسېږي لکه ټیک شو تاسو وګورئ په پنجاب کې اوس اعلانونه کېږي د هغوی خلاف مریم نواز د پنجاب وزیر اعلی د هغه اعلانونه کېږي چې په جوماتونو کې اعلانونه وکړي او په نښه کې چې دا مونږ ولیږو پښتونخوا ته یې رالیږي ټکر صاحب لږه موده وړاندې زه تللی وم اټک ته او چې ما په اټک کې کم د افغانیانو تعداد وکتو نو ما نه خپل د پېښور بوډ بازار هیر شو او که نه ډېر هر ځای دي لکه تاسو وګورئ دلته په هریپور کې وګورئ په مردان زموږ جلاله کې وګورئ دا پېښور چې کوم دی دا بوډ بازار په نوښار کې وګورئ په بنو کوواټ تاسو دیر لکه مطلب یو نیم اټ هر ځای کې دي که نه لکه مطلب بهرحال مونږ دا وایو د ورورولۍ خبره پکار ده که جنګ ته خبره ځي را تاسو چې خبره وکړه چې که څه نه وي نو زړونو کې خو به ویره وي که نه بیا نفرت سیوا کېږي که نه او که مونږ شاجي مونږ او تاسو دا مونږ به د میډیا په پروپیګنډه کې نه راځو مونږ به دا نه کوو خو داسې ګورئ دا خو ولس دی بیا به هغوی وایي چې ښه دلته دا مونږ اوسېږي هم دلته او مطلب چې دلته د جنګ خبرې هم کېږي نو دا نه دي پکار د مینې خبره پکار ده او د امن خبره پکار ټکر صاحب اخره کې راته د نقصاناتو خبرو کې چې جنګ نقصانات څه دي زه خو بار بار د خپل پروګرام کې تاسو نه همدغه پوښتنه کوم چې زه د نقصاناتو نه ډېر زیات یریږم وایي مینې دې دومره پامتدار کړم په میږي خپه نږدم چې یار به پاتې شي مونږ خو ګورئ جنګ په خپله ټول نقصان دی او جنګ خو دی نقصان لکه دا ما تاسو ته وایي شاجي چې لکه خدای مکه که جنګ کېږي دا وړوکی کار نه دی جنگ خو به سړی په خپله خوښه پیل کې خو راټولیږي بیا هغه به یا تاله خلک جرګې کوي ننواتي به کې مینتونه به کې او هغه هم د ډېر لوی نقصان نه پس به بیا سړی تا سره کینی نو تا خو 2 ریاستونه دي 2 ملکونه دي بل افغانستان جنگ ځپلی دی نو آیا ده سره ښایي چې جنګ وکړي ټیک ده او پاکستان باندې غږ کوو چې دی د غټ زړه مظاهره وکړي بلکل صحیح ده چې مطلب دا دی جنگ بالکل نه دی پکار چې مذاکرات پکار دي مذاکرات پکار یو ځل نه مذاکرات او چې موږ اړو ستړي کېږو نه بلکل چې په سیاسي توګه جنگ وګټل شي په سفارتي توګه خدای مکه که جنگ ونخلي زه سپوز خدای دې نه کړي جنګ وشو
نو ټول عمر خو به جنګ نه وي که نه، بیا به کښېنې، بیا به جرګې ته راځې، بیا به جرګې ته کښېنې، بیا به روغه کې. نو اوس خبره وکړه، خو په دې کې د پاکستان چې کومه ګیله ده یا شکایت دی هغه دا دی چې دوی وایي زموږ جنون کم مطالبات دي سره د ثبوتونو دوی ته مونږ کېښود ورکړي دي. جی بالکل. اوس دغه وفد چې کومو په استانبول کې نو دوی دا نظر لري چې هغه په اختیاره دی او هغوی پسې وروستو لاسونه دي، هغوی د کابل نه کنټرول کېږي. هغوی کې د اختیار سړی څوک دی؟ نو حقیقت دا دی چې لیګل پکار و چې د اختیار پکې څوک و. ټیک ده. بله دا چې د پاکستان دا تحفظات او دا ویر او خدشه لکه دا خو په پولیټیکل لیول موږ ځکه منو چې دا ایکسپلایټ کوي دا حالات انډیا. صحیح ده. نو انډیا یو په مشرقي بارډر باندې یو په د مغربي بارډر باندې حالات خرابوي. د هغې دپاره هغه که افغانان استعمالي، که کابل استعمالي، که طالبان استعمالي، د هغوی پې څه هغه خو به استعمال کړي زیبت نه خپل مطلب ته کوي، نقصان به چاته رسي، شاجي ما او تاسو ته به رسي. بالکل ایگزیکټلی. د دې سیمې چې کم خلک دي خوا دی خو هغوی ته به رسي او بیا چې براډ کې نو ټول افغانستان ته به نقصان رسي، ټول پاکستان ته به رسي، د ټولې سیمې ته به رسي. دا دواړه څه واړه ملکونه نه دي او نه غیر اهم ملکونه دي. پاکستان او افغانستان په سټریټیجیک پوینټ اف ویو سره د دنیا ډېر زیات اهم ملکونه دي. بیا د دنیا لوبغاړي چین، امریکا، روس، بیا سعودي، ایران، د دې ټول سټیکس دي دلته. صحیح ده. نو خدای مکه داسې یو جنګ به ونښلي چې که اول ډزې مزې وشوې او جنګونه او حملې او 10 ورځې 20 ورځې دغه جاري او د هغې نه پس به هم دا جنګ بیا نه ختمیږي، په ظاهره به ختم شي خو یو داسې لوبه به شروع وي، په زړونو کې به پروت وي، په زړونو کې یو بد حال به یو بدرنګي به وي، به نه ختمیږي. نو به بیا د دې ټولې سیمې دپاره د دې ټولې خطې دپاره نقصان دی، او خصوصا د دې د اکنامکس دپاره او چې کوم اکنامک اکټیویټیز دي او خصوصا چین هغه کول غواړي به هغې ته خطر وي ځکه شاجي چې هغه امریکا نه غواړي. ډېره مننه ټکر صاحب، ډېره ګټورې خبرې دي او په آخره کې چې د امریکې دا نوم استعمال کوو نو یقینا په دې باندې په دغه اشاره باندې به ټول زموږ چې کوم کتونکي دي هغه به پوه شوي او نه دي پکار چې خبره جنګ طرف ته لاړ شي. او ستاسو ټکر ستاسو خبره مخکې وړاندې بوزمه چې پاکستان له پکار شي ډېر لوی زړه والا ملک دی چې په صبر وکړي او یو ځل دوه ځل درې ځل پنځه ځل کېدي دوباره د ورسره ناستې وکړي دغه مطالبات دې ورته دوباره مخې ته کېښولی شي. دا زموږ نننی پروګرام د بل پروګرام پورې ما له زما ټیم له راکړي اجازه د لوی الله په امان.